بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وألهمني رشدي. منګه د علم او يجي والعلم بها متحقق او به اسباب العلم ثلاثه چې اسباب د علم درې دي. د علم په تعریفات وکړل او بیا وی چې للخلق اسباب العلم للخلق ثلاثه. د خلق نه مراد لنه دا مخلوق دی، او د مخلوق نه مراد د انسانان پیریان او فرشتي دي. بیا چې ثلاثتون درې دي اسباب د علم، یو حواس دي، یو عقل له، او یو خبر صادق دی. وجه د حصر په کې ویلی وا چې لکه دغه سبب د علم بخاری نه وي، یا د مدرک نه خارج وي، یا باندې کله مدرک نه خارج دا خبر صادق دی. اگر مدرک نه خارج نه یا با اعلی د ادراک یا به نفس مدرک وي. عالم د ادراک وا جدا حواس ته، او اعلی د ادراک نه بلکې نفس مدرک وو، نو دې ته ویل کېږي عقل. هما ویلو چې دلانه شکل کله جرار مصالح تسامو دا او اعلی د عقلم اعلی د ادراک تا او حواسم اعلی د ادراک تا. بیا دینه بعد وځه خبره کې اعتراض دی په چې تا دې دا اسباب د علم بدریو کې راګیر کړل. اته چې اسباب د علم درې دي، کم کم دي؟ حواس سلیمه، خبر صادق او عقل. ستا په دې دریو کې راګیرول دا صحیح نه دي. ما ته ګوره لکه دغه د پښتو اسانه خبره ده، ما ته ګوره خلک ځان کو کوي مدبه پر ما وای چې د دې تا چې د وی د علم اسباب درې دي، حواس سلیمه دي، خبر صادق ته او بل سره عقل له. نو بلې دریو کې راګیرول دا ستا صحیح نه دی. ولې؟ ځکه د سبب نه سبب د تاسو مراد ده. د سبب درې معنی راتلی شي. یو د سبب حقيقي، یو د سبب ظاهري، او د سبب فی الجمله. چې بس سبب حقيقي په هر څه کې سبب حقيقي د الله تعالی ذات ده. یعنی دا هر څه علم چې موږ درارسي نه دا الله تعالی د وجه موږ درارسي کنه. الله تعالی موږ دا عقل او فهم کې قودل لري لاګي د وجه موږ په یو شی باندې موږ پوښو. نو کله دې مراد ستاسو سبب حقيقي وي، نه خو صرف یو د الله تعالی ذات ده. نو په دې دریو کې دا درې اسباب د علم ذکر کول صحیح نه دي. واښوي کدی نه مراد ستاسو سبب ظاهري وي. سبب ظاهري دا مطلب دی چې په کار باندې موږ د خیر دی د وجه شو. لکه یو شی اوس چې موږ د اخر کې د اور د وجه شو. ظاهري سبب دا دی موږ پیدا شیو، ظاهري سبب دا دی چې خپل مور پلان نه پیدا شیو، او اصل کې سبب حقيقي څوک دی؟ نو یې کدی ته وګوري چې سبب ظاهري دی، چې سبب نه مراد سبب ظاهري دی، نه خو صرف عقل دی، بل څه شی نه دی. صرف سره عقل نه بیا بدریو کې نه احساس نه دی. اگر ته د دینه سبب فی الجمله مراد ده. سبب فی الجمله مطلب دا چې الله تعالی په من کې دا علم کې خودل لري، او دا عادت چې بس پای سره موږ دا پته لګي. نه بیا یوازې درې نه دي، حواس، عقل، خبر صادق یوازې دا نه دي، بلکې ډېر سوزونه علم موږ د وجدان په ذریعہ سره رسي، ډېر سوزونه موږ د حدث په ذریعہ سره، ډېر سوزونه موږ د تجربې په ذریعہ سره، ډېر سوزونه موږ د نظر عقل په ذریعہ سره چې دا پیژنو. نو بیا هم په دریو کې حصر صحیح نشو. هغه باندې باندې پوښوي اعتراض باندې پوښوي دا وای بیا مخکې. فإن قيل كثرت ویل شي السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى. دا اعتراض په څه خبره ده؟ لول په دې ځان بوګي اعتراض په څه خبره ده چې مخکې دی وای چې اسباب د علم درې دي، نو د دې اسباب د علم په دریو کې منحصر کړي دي، نو دا انحصار ته صحیح نه دی. پرې پوښوي ولې؟ ځکه د سبب څو معنی دي؟ درې. نو کته السبب المؤثر که سبب درینه مؤثر وي، یعنی سبب حقیقي مراد په علوم کې، نو هو الله تعالی هغه څوک دی صرف د الله تعالی ذات دی. نو بدریو کې راګرول صحیح ولې؟ لانها بخلقه وايجاده. ځکه دا هر سره الله پاک او مخلوقات په پیدایش او په ایجاد باندې پوښیږي من غیر تاثیر، بغیر د تاثیر نه للحاسه والخبر والعقل. یعنی چې الله یې کینو هغه نه حس ته محتاج دی، نه خبر ته محتاج دی، نه څه ته محتاج دی. والسبب ظاهری،
اګه مراد ستاره سبب نه سبب ظاهری وي سبب ظاهری څه مطلب وو کنار للاحلاق احراق لکه د سوزیدو لپاره اور نو هو العقل لا غیره ناغه عقل لیول څه شي نه لکه پوه شو به باندې دوه خبرې شوې کله سبب نه مراد ستاسو سبب حقيقي نو صرف څوک دی اگر سبب نه مراد ستاسو سبب ظاهری دی نو هغه سره عقل دی وانما العقل له نو اذا عقل له کنه نو دا حواس او دغه چې د دې په ذریعہ سره وای دا غ طریقې له ادراک دي وانما الحواس والاخبار ابشک حواس نه مراد دلته حواس ظاهری دي حواس ظاهری باطنی دي والاخبار او اخبار یعنی خبر واحد او خبر صادق ده آلات و طرق فی الادراک ده اعلی او ادراک ده آلات او طریقه په ادراک والسبب المفضي او دریم نمبر ہے وکستا دی مراد سبب فی الجمله وی سبب المفضي فی الجمله بیا يخلق الله تعالی فينا العلم چې الله تعالی به مونږ دا پیدا کړی دا وینم به مونږ ما به طریق جلیل عادل په طریقې د جاری کېدو د عادت نه ليشمل المدرک چې شامل شي مدرک ته کل عقل لك عقل ته والاله الته الحس لك اجو والطريق او طریق ته لك خبر شو نو لا ينحصر في الثلاثه د دې دا راګیر نه بیا پسو کې مدریو کې بل هاون اشیاء اخر بلکې دلته نور څه هم دي لکه وجدان څه ته ویلېږي وجدان دې ته چې دای په ذریعہ سره مطلوب علمی طرف ته تعبیر بغیر د تفکر نه ذهن ته هغه ته منتقل کیږي یعنی مطلب دا دی کنه چې تا د مطلوب علمی نه بغیر په تفکر سره ذهن هغه طرف ته منتقل شو تا سپوږمۍ ته وګورل کنه سپوږمۍ ته تا ترانا راغله اوس کته دې سوچ کړه دی کنده کړه لکه ته ګور سپوږمۍ ته او اصلي تا ترانا نو دا د مطلوب علمی نه بغیر مطلب دا کنه لکه دې تا قصت دا کې او کنه کوي خوده دته ګور دا ورته رسی یا به اوسې کې لکه اور بلیږي نو چې ته ورته ګوره نو دا د مخامخه ګرمایش پر ته ملويږي د ګرمایش لپاره دا ورته کې نه نو دا رڼا پر ته مخه دی ورنه ملوي دا د وجدان وای وجدان محسوسېدل مندل پانا او حدث ته ویلېږي حدث دې ته ویلېږي کنه چې داغي په ذریعہ سره داغي معنی ادراک کیږي کم چې د مدرک د بدن سره قائم دي دا معنی ادراک کیږي وجدان ما وې وجدان دغه ته وي چې دا سبب ذریعہ سره داغي په ذریعہ سره داغي معنی ادراک کیږي کم چې د بدن سره قائم دي لکه انسان ته درد ملاويږي ته وایي درد ورته ملاويږي دا وجدان دی یا دې وږي شي تګي شي نو د لوګه او تند دا وجدان دی دا سره وجدان دی او حدث دغه دی ویلېږي مونږ چې دا وې حدث دی ته وایي چې د دې جنس په ذریعہ سره ترای په ذریعہ سره دا مطلوب علمی نه بغیر د تفکر نه ذهن ته دغه شیز منتقل کیږي ذهن ته دغه شیز راځي یعنی کته دا طلب نه کړي او بیا هم ته ملاويږي لکه سپوږمۍ ته وګوري نور ته وګوري ته رڼا حاصلېږي اور د ګرمۍ د پاره ترې وتا د رڼا حاصلېږي دا حدث ته حدث پوښي او تجربه دي ته ویلېږي چې اسباب د وجنه د مسبب مشاهده د مشاهدي تکرار لکه دا خبر ارته ته پته ده چې بظاهر باندې سړی مړ کیږي نو اوس دا د تجربې نه وي دا خبره ثابته ده نو تل کې تا دا خبره چې د ظاهر د وجه سړی مړ کیږي دا ته د تجربې په ذریعہ سره د علم حاصل شو دغه شانتي وای علم موږ ته کله د وجدان په ذریعہ سره ملاويږي وجدان لګي ته وی چې لکه ماته لوګه حاصله ده نو اوس وګه ما زته کې ما د وجدان په ذریعہ سره دی پته ولګي واښوي وجدان څه ته وای چې دا غي په ذریعہ سره دا معنی ادراک کیږي کم چې د مدرک سره قائم وي واښوي او یا کله بعض سونه علم موږ د حدث په ذریعہ سره لګي لکه زه سپوږمۍ ته ګورم د رڼا د علم ماته په حدث په ذریعہ سره ملاو شو یا د تجربې په ذریعہ سره باز ملاويږي لکه زه مظاهر دین دا مړکون کې قاتل له دا ما د تجربې په ذریعہ سره پته ولګی دغه شانتي وای په د نظر او فکر د وجنه د هم بعض علم موږ تاسلیږي لکه مقدمات له موږ ترتیب ورکو دا ترتیب نه موږ ته جنن علم حاصل شي لکه زه مې العالم متغیر كل متغیر حادث فالعالم حادث نو دې العالم حادث پته ماته دا نظر فکر د وجنه ولګی دا نو ډیر زونه د سری چې لکه داغه
موږ ته پته لګي هغه نه عقل په طریقې سره لګي او نه د خبرې صادق په طریقې سره لګي نه د حواس په طریقې سره لګي بلکې د وجدان د تجربې د حدث او د نظر فکر د وجه نه لګي د دې وجه نه په درو کې انحصار صحیح دا پوه شوي بل هاونه اشیاء اخرى باندې پوه شوي چې لګي نور څه نه لکه وجدان حدث تجربه ونظر العقل نظر عقل څه معنا به معنا ترتیب المبادئ والمقدمات فچې دغه ته مبادئ او مقدمات ول ترتیب ورکې لکه پوه شوي نظر فکر نظر او عقل دي کنه دا مبادئ او مقدمات ول ترتیب ورکول دي د معلوماتو مجهولات طرف تتلل کله معلوم تصوراتنا منګه مجهول تصورات تلاړل نو دې د معرف وای څورته وای او د معلوم تصدیقاتنا منګه مجهول تصدیقات تلاړل نو دې د دلیل وای څورته وای د معلوم تصورنا مجهول تصور طرف تتلل معرف ته د معلوم تصدیقنا مجهول تصدیقی طرف تتلل سره دلیل سره ول د معرف او د دلیل هغه معلوم اجزا چې کوم دي دې ته مبادئ وای مبادئ وبګنو د معرف او د دلیل اجزا تسوي مبادئ لکه دې مې العالم متغير كل متغير حادث فالعالم حادث العالم متغير كل متغير داتا دې ته مبادئ وای څورته وای او د دلیل د اجزا نه دي دغه ته مقدمات وای لکه العالم متغير كل متغير حادث دا مقدمات له مبادئ دي په دې باندې پوه شئ تاسو نو ګوره بعض علم موږ د نظر فکر په ذریعہ سره پته لګی راغی مقدمات له موږ ترتیب ورکو نو بدریو کې راګي رول دا صحیح پرې پوه شئ تاسو جواب ورکوم وې دا خبره چې ده کنه دا موږ چې کړی دا چې اسباب د علم درې دي نو دا موږ د ځان نه کړی بلکې دا موږ د مشایخو پاغه د مشایخو په اقتدا کړی د موږ چې مشایخ هغه د عقل د علم اسباب درې غني جمعه ځکه پاتې شو د نوري خبرې نو دا مشران علما کرام مشایخ هغه د فلسفي باریکیاتو ته د سر ناړو نظر کړه نه بل دا چې بهي کې دا ټول سوزونه دا چې وګورو کله دی دا وکتل چې ډیر سوزونه دي چې هغه پته موږ د حواس په ذریعہ سره لګي لکه دغه چې د خړل سکاک د دې ډیر سوزونه موږ ته پته دي نه دا دغه په ذریعہ سره لګي د حواس په ذریعہ سره هغه یو سبب د علم هغه حس وګرځو او کله وای چې دې دا وکتل چې ډیر دینی خبرونه موږ ته جنه دا خبر صادق د وجنه ملاويږي نو خبر صادق دې موږ ګرځو او دا نور چې حواس باطنه هغه د سره مشایخ منی نه پوه شئ او دا دغه چې کم دي حس او حدث تجربه وجدانيات د دې ټول مرجع جنن د عقل ده دغه چې په انسان کې عقل نه دی لیونه نه لیونی دا پته نه چې ما پرتو کمی ساغوسته لري دا اوسته دا پته نه چې بدی باندې شرمېږم لیونی دا پته نه چې زوګه کېږم لیونی دا پته چې دې پدی باندې کوی نه بیا لیونه نشو وې مې باندې نو ګوره اوس وجدان دی ته لکه د لوګي پته موږ د لګي د وجدان په ذریعہ سره او چې عقل نه نو ته د وجدان کیږي عقل نه نو ته دا پته لګي چې دا لکه دغه چې کوم دی زهر دا نه مړ کېدو سبب دی عقل نه نو ته د مقدماتو د ترتیب ورکول چې دا معلوم په ذریعہ سره معلوم ته ورسي نو دې ټول مرجع عقل له نو لہذا دغه درې ذکر کړی دي حواس عقل او خبر صادق نو دې نور ذکر کول د ضرورت نه نو دا کې به هغه ذکر کړی دي دا ټول عقل دلانه داخل دي کنه پوه شئ اوس وګورئ کتاب ته قلنا من غوايو هذا څه مطلب یعنی دا اسباب د علم چې موږ په دې دریو کې منحصر کړی دي على عاده المشايخ دا عادت المشايخ باندې في الاقتصار على المقاصد جدوب مقاصد باندې اکتفا کړی دا والاعراض عن تدقيقات الفلاسفه او د فلسفه او د باریکی خبرونه او اعراض کړی دي فانهم لما وجدوا وذكر شيء ولد بعض الادراكات حاصله عقب استعمال الحواس الظاهره چې دا حاصلېږي ورسره د استعمال د حواس ظاهرونه التي لا شك فيها چې هغه کې شک نه دای په وجود کې برابر خبره ده ځوان كانت من ذوي العقول او غيرهم جعلوا الحواس احد الاسباب ندو وګرځو حواس یو سبب د علم نه هغه پوه شئ
ولما كان معظم المعلومات الدينيه او کله چې غټ غټ معلومات دینیه مستفاده من الخبر الصادق دا دې فائدہ شو دا په کومه معلومي د خبر صادق د وجنه نجعلوه سببا اخر نو دویم سبب هغه خبر صادق وګرځو ولما لم اوس وی چې لګه د حواس سره داخل حواس ظاهره ولګو نو حواس باطنه موږ منو ولما لم يثبت عندهم او کله چې ثابت نو دا باندې الحواس الباطنه حواس باطنه المسمات چې هغه تنوم ورکړل شوی حواس باطنه حس مشترک خیال وهم وغيرها نو هغه د دې کولې باندې ثابت نو لهدا دای کوي ولم يطلق لهم غرض او نه ولم يتعلق لهم غرض او د دې تعلق نو د هغه لپاره د غرض متعلق نو د هغه لپاره بتفاصيل الحدثيات والتجربيات والبديهيات والنظريات وې د دې سره تعلق دا غرض متعلق نو د دې سره چې د حدثيات او تفصیل بیان کی ځکه حدث تجربه او دا نظر و فکر او بدیهی څه د دې دا تعلق ټول د فلسفي سره لري او دوی فلسفه بیانې نه لہذا دا به بیان کړی نه یو دا وجه ده او دویم دا وجه چې دا ټول شامل دي بری کې وکانه مرجع الكل الى العقل چې دې مرجع ټول څه دقیقي عقل دقیقي نجعلوه سببا ثالثا يفضي الى العلم نو دو ګرځول دا سبب ثالث چې هغه مفضي دی علم ته بمجرد التفات صرف التفات باندې نو اوس د دین او مراد زمونږ د اسباب چې دوی د اسباب د سبب تری معنی دي سبب حقيقي سبب ظاهري سبب فی الجمله نه مراد زمونږ د دین سبب فی الجمله لري چې یو چې سبب فی الجمله لري نو اسباب کو یوازې د غدری نه دي د علاوه نورم دي نو وای د دین علاوه چې د نور دي نو دا په دغه عقل ته شامل دي کنه عقل کې دا ټول شامل دي او بانضمام حدث یا په انضمام یعنی په ذکر دلیل حدث التفاع او تجربه او ترتیب مقدمات فجعلوا السبب في العلم دا و د وجدان د لپاره مثال ذکر کړي وجدان منغوي کنه چې د مدرک په وجود کې دا هغه معنی ادراک کول چې کوم د مدرک په وجود کې موجود په هغه نفس رقایم لبي ان لنا جوعا وعطشا چې موږ د لګل وګره چې موږ د سره راسي تندر راسي نو دا د وجدان مثال لګنه د وجدان مثال دی کنه ها ان الكل دویم نمبر د بدیهی مثال د بدیهی ان الكل اعظم من الجزء چې هر کل چې دا د خپل جزء نه لوی نه دا بدیهی خبر بدی باندې اوس دلیل ضرورت نشته کنه چې هر جزء د خپل کل نه ورکوټه کل د خپل جزء نه لوی وان نور القمر مستفاد من الشمس دا د حدثي مثال دی چې نور د رڼا د انور د رڼا د سپوږمۍ دا غسته شوی د انور نه نو ست سپوږمۍ ته ګوري تا رڼا اصليږي دا ته ګوري نور ته ګوري دا رڼا اصليږي دا حدث مثال دی وان السقمونيه مسهل سقمونيه دا د تجربي مثال دی سقمونيه دا چې دی کنه دا یو بوټه دی ډیر زیات وچ وی او ډیر زیات ګرم وي او دا چې کومه په مریض کې صفرا سیوا شي یعنی د زیړې په سیوا شي نو هغه ته دا ورکي نو بیا باغی دوی نه د خېټه چې آزاد شي نو سقمونیه دا مسهل ده یعنی خېټه جاری کوي دا تجربي مثال دی چې تجربه دا بدلې سقمونیه دا مسهل دي لکه موږ راځو مثال وکړو وان العالم حادث او عالم حادث ده دا نظری مثال دی چې موږ مقدمات له ترتیب ورکو العالم متغیر كل متغیر حادث فالعالم حادث هو العقل دا عقل وان كان في البعض باستعانه من الحس اگر چې بعض پدې کې استعانه بګه مدد پکې غسل کې د حس نه لکه پوه شو به دی باندې ها ولوس ګوره د منګه خلاصه سبق دا شو چې منګه پرون سبق کې اسباب د علم درې وی چې یو حواس دي یو عقل دی یو خبر صادق دی نو پھر سے په اعتراض وکړو چې لکه ستاره د سبب نه مراد څه شی دی چې اسباب د علم درې دي کستا مراد سبب حقیقي نه خو صرف الله دی کستا سبب ظاهري مراد به صرف عقل دی او کستا سبب فی الجمله وین دا خو یو د درې نه دي ځکه چې د نه علاوه ده حدث د وجدان او د تجربه په ذریعہ سره موږ ته مینه حاصلېږي جواب دار چې زموږ د دینه مراد سبب فی الجمله او پاتې شو د نور سونه نو د نور سونه عقل دراجه دي اسانه خبره ده او د غم چې کوم مشایخ دي ناغو دغه فلسفي را باریکیات او د نه دي ذکر کړي د دې وجنه هغه د قدرې سببونه ګرځولې دي موږ هم د قدرې بیان کوو واښو به معنی دغه اسانه خلاصو نور تفصیل له وانه بیان کړي ان شاء الله واړو